غونډه ورځ چې کوم دی پاغه د الله نافرمانی کې تیر کی، په غیبتونو کې تیر کی، په ګناهونو کې غونډه ورځ تیر کی، نو بیا الله دل سحر مز توفیق نه ورکړي چې سحر مز له الله دی را پاسي. چې کله دی ودشي کوم انسان چې غونډه ورځ دی په نافرمانی کې تیر کی، په ګناهونو کې غونډه ورځ مبتلا، په غیبتونو کې مبتلا، خپل درنی او د بل سپوري وي پاږي کې مبتلا، الله دې سحر مز نه را پاسي. حدیث مبارک کې راځي چې یرا الله ملائکه ته وي اے ملائکه لال شو زما هغه بندلا او دې داسې اوټه پوي چې دې نه سحر منزل سکی را پانس دې نه تهجد او سحر مز لسکی را پانسي. او چې کوم سړی د ورځې د الله عبادت کوي، ورځم الله د حکمونو خلاف نه ګرځي، نو دی حدیث مبارک کې راځي چې الله ملائکه ته وي اے ملائکه ورشه لاړ شي او زماغه بنده چې کوم دی هغه څه کوي را پایسوي، هغه را پاسوي، نو هغه ملائکه راشي او هغه داسې اوړه کوي او را پایسي مانځي. او دریم داسې چې الله ملائکه راولېږي دیو بنده د پاره، هغه د علماو د پاره چې کوم د عالمان دي مفسرین دي د دې لپاره الله ملائکه راولېږي، وې ملائکه ورشه زمانه بنده لاړ شي او داسې وړه کوي چې په دې بل طرف شي سیرپ څه شي په دې بل طرف باندې سیرپ راواولي، کورا پاسیل را پابم سي او کنا بصیر په دې بل طرف راوړي، ځکه چې د خوب چې کوم دي دام هم عبادت، دا خوب دام عبادت دی. نو د ورځې د الله نافرمانی دا مه کوئ، د الله نافرمانی دا مه کوئ، ټول ورځ موږ په ګناهونو کې تیر کړو، بیا الله سحر مونږ توفیق نه ورکوي. او د سحر مونږ ډیر زیات اهتمام کوي، سحر مونږ ډیر زیات اهتمام کوي، ځکه چې الله سحر کې رزق ملائکه ورکي، هغه رزق الله تقسیمي. یوازې رزق دانه دی حلاک سوي چې ما سحر مونږ نه کړو، الله خو خپل چې خوراک راکو دانا ګوره دا ارس رزق دی چې الله تعالی روح صحت دغه رزق دی.